من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زما قابل قدر محترم و مشرانو، 13 جمعه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د معجزات متعلق مختصره خبره شوی و. په دغه حواله سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو معجزه چې هغه ته واقعه د معراج ویل کېږي، او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خاص معجزه ده. په هغه باندې مختصر خبره ان شاء الله تعالی نن کو. زما قابل قدر محترمو، معجزات دا د حضرات انبیاء کرامو په لاس باندې د الله تعالی په حکم او اراده سره ظاهریږي. په معجزه کې د الله تعالی اختیار چلیږي، د چا بنده د چا پیغمبر اختیار پکې نه چلیږي. کله چې الله رب عزت وغواړي د یو پیغمبر په لاس باندې با معجزه ښکاره کړي، او کله چې الله رب العزت نوی غوښتلی نو بیا کاغه پیغمبر غواړي معجزه چې کوم دینو نه ظاهریږي. یعنی د معجزې په ظهور کې صرف او صرف اختیار د الله تعالی چلیږي. محترمو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات ډیر زیات دي، لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام داغه د معجزاتنا بطور نمونه یو څو واقعات هغه به کوم دی نقل کیږي. محترمو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معجزاتو کې یو معجزه هغه د معراج واقعه ده چې د هغه ذکر قرآن مجید کې هم شوی دی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. او قرآن مجید کې دغه واقعه ته هغه چې کوم دینو د اسراء په نوم سره اشاره شوی ده. لیلۃ الاسراء یعنی هغه شپه چې په کوم شپه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سفر باندې د مسجد حرام نه بیت المقدس ته هغه چې کوم دی بوتل شوی وو. او احادیثو کې د واقعې ته معراج واقع ویل کېږي. احادیثو کې راځي ثم عرج بی، بیا چې کوم دی نو بر په معراج سره بوتل شومه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا معجزه او دا واقعه د حضرات صحابه کرامونه تقریبا 25 صحابه کرام نقل کړي. د دې وجنه دا واقعه د معراج دا په احادیثو متواتره سره چې کوم دینو ثابت ده. د دین انکار کول یقینا چې دا کفر او گمراهی ده. زما محترمو، معراج او لیلۃ الاسراء دا دوانه نمونه د دې واقع هغه چې کوم دینو اغستل کېږي. دیتا اسراء په دې معنا سره ویل کېږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسجد حرام نه بیت المقدس ته هغه چې کوم دینو په دغه یو شپه کې په براق باندې سفر کړی دی. دغه زیته هغه چې کوم دینو اسراء ویل کېږي، او بیا دیتا دویم نوم هغه د معراج هم ویل کېږي. احادیثو کې د دې مسجد اقصی نه اسمانونو ته او بیا سدرۃ المنتهی ته او جنت جهنم باندې ګرځیدل او مختلف مشاهدات د هغه چې کوم دی کول، د الله تعالی سره ملاقات، او بیا د هغه ځنه په واپسۍ کې راتلل، د تبیا هغه چې کوم دی معراج ویل کېږي. او زما محترمو، دا ټول د مسجد حرام نه بیت المقدس ته سفر، او بیا د بیت المقدس نه اسمانونو پورې، د اسمانونو سدرۃ المنتهی پورې، او بیا د الله تعالی سره ملاقات او په جنت جهنم باندې ګرځیدل، دا ټول په یو شپه کې شوی دي.
دا په یو شپه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تللی هم دی او په دغه یو شپه کې واپس راغلی هم دی. زما محترمو د اهل سنت والجماعت د هغوی عقیده دا ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا معراج دا په جسم او روح دواړو سره و، په جسم عنصري سره په حالت بیداری کې داسې چې کوم دی نو شوي دي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه ده، دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت دی چې په دې کې ورسره بل څوک هم هغه شریک نه دی. محترمو واقعه د معراج کله شوې ده دې باره کې مؤرخینو مختلف اقوال نقل کړي دي. بعض حضرات فرمایي وای دا د هجرت نه یو کال مخکې دا واقع شوې ده. بعض حضرات فرمایي د هجرت نه 14 میاشتې مخکې دا واقعه راغلی ده. بعض حضرات فرمایي د هجرت نه 15 کاله مخکې، څوک وایي د هجرت نه 3 کاله مخکې، څوک وایي دا د هجرت نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طائف نه په واپسۍ کې چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طائف نه واپسۍ وشوله او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې د وفات نه وروستو دا واقعه راغلی ده. او تر راجح قول پکې دا دی چې د حضرت خدیجه الکبرى د هغې د وفات نه وروستو او د طائف د سفر نه وروستو دا واقعه هغه چې کوم دی نو راغلی ده. او په دې باندې هغه چې کوم دی د علماو اتفاق دی چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات دا د 5 منځونو د پرس کېدو نه مخکینی واقعه ده، د هغوی وفات مخکې راغلی دی. زما محترمو په دې بنیاد باندې د معراج واقعه د راجح قول مطابق 10 هجری هغه 10 د هجرت نه 10 کاله مخکې او دغه رنګې د بعثت نه وروستو 10 کاله پس په 11 کال کې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ور داخل شو نو شاید په دغه وختونو کې دا واقعه هغه کوم دی شوې ده. محترمو احادیثو کې دا واقعه مختصرا هم راغلی ده، تفصیلی هم راغلی ده. بعضو احادیثو کې یو پهلو ذکر شوی ده، بعضو احادیثو کې بل پهلو ذکر شوی ده. دې باره کې په بخاری شریف کې هم احادیث موجود دي، مسلم شریف کې هم احادیث موجود دي. لیکن زما محترمو بخاری شریف کې چې کوم روایات دي هغه ځای په ځای راغلی دي او په هغې کې د اسراء د واقعې ذکر نشته او د مسلم شریف په حدیث کې هغه چې کوم دی نو د اسراء د واقعې ذکر هم دی او د معراج ذکر پکې هم دی. دې وجې نه د مسلم شریف په حوالې سره دغه واقعه ذکر کو او د دې سره سره په نورو احادیثو کې چې په منځ کې کومې خبرې راغلي دي ان شاء الله هغه به هم برداخله وبکي. محترم قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي سبحان الذي د واقعې تفصیل شروع کو په دې الفاظ سره چې سبحان الذي پاک ته هغه ذات دې کې اشاره ده د خبرې طرف ته چې دا کومه واقعه راغلی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو شپه کې بوتلل او په یو شپه کې واپس راوستل، د حضرات انبیاء کرام سره ملاقات کول، هغوی ته جمع ورکول، بیا چې کوم دی نو په اوو اسمانونو باندې ګرځېدل، د هغې نه وروستو سدرة المنتهی ته رسېدل، بیا د الله تعالی سره ملاقات کېدل، بیا د جنت او د جهنم سفر کول، بیا د هغې مختلف چې کوم دی مشاهدات، دا ټول په ټوله باندې هغه الله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کړی دی، هغه الله په دې باندې قادر دی. لہذا په دې باندې اعتراض دفع شو چې څوک دا اعتراض اونکي چې یار په یو شپه کې خدا ممکن نه ده چې څوک د دې مسجد حرام نه مسجد اقصی ته چې کوم دی سفر وکړي، په یو شپه کې د لاړ هم شي، په یو شپه کې د واپس راځي هم، بیا د هغه ځای نه چې کوم دی نو سفر د اسمانونو هم کېږي، بیا اوه اسمانونو کې چکر لګي، ملاقاتونه کېږي، بیا جنت جهنم ګوري، د الله سره ملاقات کېږي، خبرې اترې کېږي، د هغې نه وروستو واپس په دغه شپه کې راځي. دا خو عقل نه مني. الله رب عزت اعتراض د مخکې نه ختمی، ستا عقل یې مني او که نه، که ته په دې قادر یې او که نه. الله په دې کار باندې قادر دی چې خپل پیغمبر په یو شپه کې هغه چې کوم دی په دومره اوږد سفر باندې بوځو هم او واپس یې پې هم راولي.
ان الله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. محترم زمونږ عقیده دا ده، زمونږ الله په دې باندې قادر دی چې خپل پیغمبر په یو شپه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوزي، هم بیا چې کوم دی د مسجد اقصا نه اسمانونو ته هم بوزي، بیا په اسمانونو باندې هم وګرځي، بیا پر سره خپل ملاقات هم وکي، بیا چې کوم دی جنت جهنم باندې هم ګرځي. مونږ وایو زمونږ الله په دې باندې قادر دی، مونږ بالکل په دې کې شک شوبه نه کوو. زمونږ په دې باندې ایمان دی، مونږ په دې باندې هغه یقین دی، زمونږ عقیده دا ده الله په دې باندې قادر دی. مونږ د الله په قدرت کې ذره برابر هغه چې کوم دی نو شک شوبه نه کوو. والمرتابون هم الهالكون، څوک چې شک شوبه کوي هغه خلق هغه چې کوم دی نو هلاک دي. زما محترم الله حضرت هغه چې کوم دی الفاظ مخکې دا راوړل، سبحان الذي، پاک دی هغه ذات، دغه ذات چې کوم دی نو پیغمبر بوتلی دی. مونږ وایو په دې کې د پیغمبر خپل څه اختیار نه و، د پیغمبر خپل څه قدرت او طاقت نه و، بلکې دا د الله قدرت و، د الله اختیارات و. اسرا بعبده، د شپې بوتلو خپل بنده لیلا، د کوم ځای نه بوتلو؟ دې ځکه دویم صفت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره قرآن مجید ذکر کوي، بعبده، خپل بنده بوتلو. په دې کې اشاره ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام عبودیت طرف ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه چې کوم دی د الله بنده دی، د الله بنده کېدل دا ډېر لوی صفت دی. مونږ وایو مونږ د الله تعالی بندگان یو، الله وایي دا زما بندگان دي. څوک چې د الله بنده شو دا ډېر لوی نسبت حاصل کو، دته ډېر لوی نسبت حاصل شو. مونږ د الله په بندګۍ باندې فخر کوو چې مونږ د هغه رب بندگان یو چې کم قادر مطلق ذات دی، کم چې مختارات کل د هر تمام کارونو اختیارات د هغه سره دي، کم چې عالم الغیب والشهاده دی، هغه ذات د هغه چې کوم دی مونږ بندگان یو. مونږ په دې باندې فخر کوو، دا ډېر لوی صفت دی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره صفت راوړو بعبده، بنده بوتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی فرمائی، حدیث مشکات شریف کے نقل کئے، و احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ ته په نومونو کې د ټولو نه خوښ نوم عبد الله او عبد الرحمن دی. ځکه په دې کې چې کوم دی نو معنا د بندګۍ پرته ده. فرشته راغله، مشکات شریف کې یو بل حدیث نقل کیږي، فرشته راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شول، بیا وای اے پیغمبره ته چې کوم دی نو الله تعالی اختیار درکړی دی، تو آیا بادشاہت والا نبی جوړېدل غواړي او که عبدیت والا پیغمبر جوړېدل غواړي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشورې د لپاره جبرئیل امین ته وکتل، جبرئیل امین د عاجزۍ طرف ته اشاره وکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې زه عبدیت والا پیغمبر جوړېږم. بیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې هغه د دې حدیث راویه ده، هغه د دې نه وروسته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر عاجزي وکول. کله به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوراک کوو چرته به ډډه نه وهله، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به وای زه داسې خوراک کوم څنګه چې یو بنده خوراک کوي، او زه داسې کینم څنګه چې یو بنده کینی. نو بعبده خپل بنده بوتلو. په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفت عبودیت طرف ته اشاره ده. دویم د خبرې طرف ته اشاره ده چې څرنګه عیسایانو د حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق هغه چې کوم دی غلو کړله. کله چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی بغیر د پلار نه پیدا کو، عیسایان راو لګیدل د خدای توپ درجه ته ورسو، و هغه چې کوم دی نو خدای دی، هغه د خدای جز دی، یا د خدای چې کوم دی نو زوی جوړ کو، د الله سره په خدای توپ کې شریک کو. نو ګورې څوک دلته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې راپانسي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدای توپ درجه ته بونځي چې زمون خو پیغمبر هغه ذات دی چې په یو شپه کې د مسجد اقصا نه هغه اسمانونو ته چې کوم دی نو سفر کړی دی، د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته راغلی دی، بیا دغه سفر هغه چې کوم دی په یو شپه کې شوی هم دی، په یو شپه کې واپس راغلی هم دی. دا صفت د خدای توپ هغه چې کوم دی نو د نبی علیہ السلام د پاره چرته کې داسې ثابت نه کی چې یاره پیغمبر دا خو زمون خدای دی، ځکه داسې کارونه خو الله کولی شي. نو نه، بعبده بنده دی، ګورې اسنه د خدای توپ درجه ول ورنه کوي. بیا لیلن په یو شپه کې چې کوم دی نو بوتلی دی، په یو شپه کې واپس راغلی هم دی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د مسجد حرام نه مسجد اقصا طرف ته چې کوم دی نو بوتلو. مسجد حرام دا چې کوم دی د بیت الله شریف غیر چاپیره چې کوم حدود دي هغه ته چې کوم دی نو مسجد حرام ویل کېږي. کله نه کله د اطلاق په پورا حرم شریف باندې هم کېږي. او مسجد اقصا
دا بیت المقدس ته ویل کیږي او بیت المقدس ته مسجد اقصا په دې معنا باندې ویل کیږي چې هغه ډیر زیات لري دی د لريوالي د وجه هغه ته مسجد اقصا ویل کیږي هغه لري کور هغه لري جماعت هغه ته بوتلو مسجد اقصا هغه ته اقصا په دې معنا سره هم ویل کیږي چې دا د هر قسمه ګندګۍ نه پاک دی او دویم نمبر دا چې کوم دی نو ډیر لري دی د دې وجه نه دی چې کوم دی مسجد اقصا ویل کیږي او بیت المقدس ورته هم ویل کیږي چې د هر قسمه ګندګۍ نه پاک او بیا الله حضرت فرمای هغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې موږ د هغې غیر چاپېره برکت اچولی دی دا برکت دنیوي اعتبار سره هم دی او دینی اعتبار سره هم دی دنیوي اعتبار سره د هغې برکت دا دی چې هلته کې نهرونه هم ډېر دي هلته میوې هم ډېرې زیاتې دي هلته کې چې کوم دی نو د دنیا نعمتونه ډېر زیات دي د دې وجې نه دنیوي برکتونه هم هلته پراته دي او دینی برکت دا دی چې دا د حضرات انبیاء کرامو قبله هم وه دا د حضرات انبیاء کرامو مسکن هم دی په دغه ځای کې د حضرات انبیاء کرامو قبرونه هم دی او دا چې کوم دی په هغه مبارکو جماعتونو کې یو جماعت دی د کومې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازت د سفر ورکړی دی د دې وجې نه هغې کې چې کوم دی دنیوي او دینی دواړه اعتباراتو سره ډېر برکتونه پراته دي نو هغه کور ته مو بوتلو کوم چې موږ د هغې غیر چاپېره برکتونه اچولي دي لنریه من آیاتنا الله فرمایي د دې لپاره چې موږ ورته خپلې لویې لویې نښې وښایو خپل قدرتونه ورته وښایو دا څومره لوی نښې دي دا څومره لوی قدرتونه دي چې په یو شپه کې یو سړی هغه د مسجد حرام نه روانېږي مسجد اقصا ته رسېږي په هغه وخت کې چې کوم وخت کې بعد د اوښانو سفر کېدو په دغه وخت کې بعد د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې د 40 ورځو چې کوم دی سفر به و لیکن دلته کې دغه سفر د 40 ورځو دغه سفر دا چې کوم دی نو په یو شپه کې شوی هم دی واپسې هم پکې راغلی دی او بیا یوازې دغه ځای پورې نه بلکې د دغه ځای نه اسمانونو ته هم تللی دی جنت جهنم ته هم تللی دی نو الله عزت فرمایي چې موږ ورته خپلې نښې ښایو خپل قدرتونه ورته ښایو او الله تعالی سمیع او بصیر دی دعاګانې قبلونکی هم دی اورېدونکی هم دی قبلونکی هم دی اعمال ستاسو اعمال کتونکی هم دی زما محترم قرآن مجید په دې آیت مبارکه کې د مسجد اقصا نه د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې دا سفر دی ته د اسراء په نوم سره هغه چې کوم دی نو ذکر کېږي یادېږي دې نه وروستو احادیثو کې بیا ذکر راغلی دی اخوا واقع بیا په احادیثو متواترو کې دا بیا په قرآن کې مخکې واقع نشته د مسجد اقصا نه وروستو څه چلو شو څنګه سفر وشو د هغې ذکر بیا په مختلفو روایاتو کې راغلی دی مسلم شریف کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه دغه حدیث نقل دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا واقعه د معراج نقل کړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل زه په مسجد حرام کې ومه په داسې حالت کې ومه چې نیم اخ او نیم اوده ومه په دې کې 3 کسان مال راغلل زه درته د ټولو روایاتو د هغې مجموعه هغه چې کوم دی نچوړ خلاصه دا درته ذکر کومه نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل 3 کسان راغلل بیا هغه 3 کسانو زما د سینې چې کوم دی نو اوښلوله زما د سینې نه زړه راوویستلو دا زړه دی بیا د سرو زرو په یو توشت او یو لوښي کې چې کوم دی کېښودو بیا یې په آب زمزم سره دغه ووینځو او بیا د هغې نه وروستو زما سینه هغه چې کوم دی نو واپس وګنډله او هغه خلق هغه چې کوم دی نو بیا د هغې نه وروستو ما له براق راویستلی شو او زه په براق باندې کېنولمه او د مسجد حرام نه مسجد اقصا طرف ته مونږ سفر شروع کو جبریل امین بعض روایتو کې راځي هغه په خپله په براق باندې مخکې کېناستو او نبی علیه الصلاۃ والسلام په براق باندې د ځان سره شاته کېنو گویا چې جبریل امین د نبی علیه الصلاۃ والسلام رهبر جوړ شو او دواړو په براق باندې دغه سفر کړی دی براق د دې په بعضو روایاتو کې راځي دا به د خر نه چې کوم دی نو اوچت و او د خچر نه چې کوم دی نو ښکته و د هغې دومره تیز رفتاري وه تیز رفتارۍ باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دومره تیز قدمونه چې په کوم ځای کې د هغې براق نظر لګېدو په هغې ځای باندې به د هغې قدم و په دومره تیز رفتارۍ سره چې کوم دی نو مونږ د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته دا سفر وکړو بیا مسجد اقصا ته چې کله ورسېدو ما خپل براق دا چې کوم دی نو هغې ستنې سره وتړو
کم استنه باندې با چې مخکینو انبیاء کرامو خپل سورلی هغه چې کوم دینو تړلې د هغې نه پس زه او جبریل امین مونږ چې کوم دینو مسجد اقصی ته ور داخل شو بیت المقدس کې مونږه دوه رکعاته نفل وکړله د هغې نه وروستو بیا چې کوم دینو لږ ساعت پس یو منادي اذان وکړو د اذان نه وروستو د مانځه دپاره مونږه صفونه جوړ کړل د صفون نه وروستو انتظار کې وو چې څوک به هغه چې کوم دینو د جمعې دپاره مخکې کېږي صفونه د چا دي دومره ډېر خلق هغه چې کوم دی صفونو کې ولاړ دي چې څه په هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملاقات شوی دی ورسره پیژندلی دي څو سره ملاقات نه دی شوی دغه انبیاء کرامو جماعت دی کله چې مونځ وشو اذان چې کله وشو د اذان نه وروسته مونږ انتظار کوو چې ورېږه جمعې ته څوک مخکې کېږي په دې کې جبریل امین زما لاس ونیو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای زه چې کوم دی د مانځه دپاره مخکې کړم ما جمع ورکړه د جمعې نه وروسته ما ته چې کوم دی نو جبریل امین وایي ته دا شاته صفونو والا ته وګوره ما چې وکتل ډېر زیات صفونو والا ولاړ دی ما ته وی چې دا ته پېژنې او که نه چونکې د بعضو سره ملاقاتونه شوي وو د بعضو سره نه وو شوي بعضې پېژندل چې د انبیاء کرامو جماعتونه په هغې کې کم مشهور انبیاء کرام دي هغه یې پېژندل بعضو سره ملاقاتونه نه وو شوي او قرآن مجید کې هم د بعض انبیاء کرامو تذکره دا چې کوم دی نو قرآن مجید کې په نبی اسلام باندې شوي ده د بعضو انبیاء کرامو تذکره نه ده شوي د دې وجې نه نبی اسلام وای ما وی چې نه پیژنم څوک دی جبرئیل امین ما ته چې دا څومره صفونه والا ولاړ دا ټول انبیاء کرام دي دا ټول رسولان دي چې کوم الله رب العزت د دنیا ته رالیږلي دي ستانه مخکې و دا هغې نه وروسته ما ته چې کوم دی نو شرع ما ته پی او ما ته چې کوم دی نو ما ته پی او دغه رنګې شهد دا راته چې کوم دی نو پیش کړی شول شراب راته پیش کړی شوله وای ما هغه چې کوم دی نو پی واخیستل پی مې اوس کله جبریل امین ما ته وویل چې ستا هغه فطرت دی چې کوم دی نو اختیار کو او که چېرته کې شراب دی اخیستی وې نو بیا به چې کوم دی نو ستا ټول امت په ګمراهۍ کې مبتلا شوی وې به هر صورت نبی علیه الصلاة والسلام دې ځای نه مخکې بیا خپله واقعه بیانوي وایي د دې نه وروستو چې کوم دی زینه راویستلی شوله زینه پړوی راویستلی شوې هغه پړوی دا مخکې سفر بیا په براق باندې نه دی شوی مخکې سفر بیا په دغه زینه باندې شوی دی د هغې یو پړوی د سرو زرو یو پړوی د سپینو زرو یا دا چې کوم دی نو د ملغلرو نه ډکه داسې بهترینه پړوی الله ته معلومه ده الله اعلمو لیکن هغه چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي داسې ښایسته د سرو زرو د سپینو زرو د ملغلرو نه جوړه شوې ګویا چې نن سبا د لفټ زمانه ده دا سفر یو قسمه په لفټ کې شوی دی د هغه ځای نه مخکې جبریل امین او دغه رنګي فرشتې او نبی علیه الصلاة والسلام دی چې کوم دی دا سفر د مسجد اقصی نه اسمانونو طرف ته وکړو کله چې اولنی اسمان ته ورسېدو جبریل امین هغه دروازه د اسمان ووهله هغه ځای نه فرشته تپوس کوي ته څوک یې ستا سره څوک دی جبریل امین وایي زه جبریل یم زما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی فرشته بیا تپوس کوي آیا ته پسې ورلېږلی شوي یې جبریل امین وایي او زه پسې لېږلی شوی یم بیا دروازه کولا وکړل بیا مرحبا وې بیا خوش آمدید وې وای د نبی علیه الصلاة والسلام ستاسو دا راتلل مبارک دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې کله اولنی اسمان ته مونږ ور داخل شو په اولنی اسمان کې چې ما وکتل زما ملاقات د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سره وشو جبریل امین ما ته وویل چې دا آدم علیه الصلاة والسلام دی زه لاړم ما په آدم علیه الصلاة والسلام باندې سلام وکړو آدم علیه الصلاة والسلام د سلام جواب راکو بیا وویل مرحبا بکا من نبی من ابن و نبی مرحبا او خوش آمدید دی وی ستا دپاره او زویه او پیغمبره یعنی خپل زوی ورته هم ووی او پیغمبر او نبی ورته هم ووی ځکه چې مونږ ټول د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد یو نبی علیه الصلاة والسلام هغه هم د آدم علیه السلام په اولاد کې دی د دې وجه نه آدم علیه الصلاة والسلام ورته وایي مرحبا دی وی زما د زوی او د نبی دپاره هلته کې ملاقات وشو د آدم علیه الصلاة والسلام سره د آدم علیه الصلاة والسلام سره په اولنی اسمان کې د ملاقات نه وروستو دوی مخکې خپل سفر جاري وساتو دویم اسمان ته ورسېدل په دویم اسمان باندې بیا تپوس کوي فرشته ته څوک یې ستا سره څوک دی جبریل امین وای زه یم زما سره چې کوم دی نو نبی علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله دی د هغه ځای نه فرشته بیا تپوس کوي آیا ته پسې لېږلی شوي یې که نه جبریل امین وای زه پسې لېږلی شوي یم بیا دروازه کولاو شوله
بیا دویم اسمان ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ور داخل شو. په دویم اسمان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام داخلېدل تمامو فرشتو ورته مرحبا وویل، خوش آمدید ورته وویل. چې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتل هلته کې دوه پیغمبران حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام او حضرت یحیی علیه الصلاۃ والسلام د دې دوانو انبیاء کرامو سره ملاقات وشو. کله چې ملاقات کې دوانو انبیاء کرام ورته مرحبا وویل، وای مرحبا بک من اخ و نبی، مرحبا دی ستا دپاره زمونږ رورا او اے نبی ستا دپاره دی مرحبا او خوش آمدید وي، ستا راتلل مبارک دی. بیا هلته کې ملاقات نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام او جبریل امین سفر جاري وساتو، دریم اسمان ته ورسېده. په دریم اسمان باندې بیا هغه شان کې سوال او جواب وشول څنګه چې مخکینی دوه اسمانونو باندې شوی وو. د هغې نه وروستو د دریم اسمان دروازه کولاو شول. کله چې د دریم اسمان دروازه کولاو شول هلته کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات، دا هم د یو پیغمبر چې د هغه پیغمبر نوم دی حضرت سیدنا یوسف علیه الصلاۃ والسلام. د یوسف علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشو. د یوسف علیه الصلاۃ والسلام سره د ملاقات نه وروستو یوسف علیه الصلاۃ والسلام هم خوش آمدید وي، مرحبا وي، مرحبا بک من اخی و نبی، اے رور او پیغمبره ستا د پاره د خوش آمدید او ستا د پاره د مرحبا وي، ستا راتلل مبارک دی. هلته کې ملاقات نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل سفر جاري وساتو، څلورم اسمان ته ورسېدل. په څلورم اسمان باندې هم هغه شانته کې سوال او جواب وشول څنګه چې په مخکینی درې اسمانونو کې شوي وو. دروازه کولاو شول. دروازې نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ور داخل شو. هلته کې د حضرت ادریس علیه السلام سره په څلورم اسمان کې ملاقات وشو. هغه هم مرحبا ویله، هغه هم الفاظ داو مرحبا بک من اخ و نبی. او بیا چې کوم دی دا غزنه سفر جاری پنځم اسمان ته ورسېدل. پنځم اسمان کې سوال او جواب نه وروستو دروازه کولاو شول. دروازې نه وروستو بیا د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات شو. د هارون علیه السلام سره د ملاقات نه وروستو خوش آمدید نه وروستو نبی علیه السلام شپږم اسمان ته لاړو. شپږم اسمان باندې په دروازه باندې دقه شانده کې سوال او جواب وشول، دروازه کولاو شول. دروازې نه وروستو بیا د نبی علیه السلام ملاقات په شپږم اسمان کې د سیدنا حضرت موسی علیه السلام سره وشو. موسی علیه السلام سره د ملاقات نه وروستو کله چې نبی علیه السلام روان شو، موسی علیه السلام د هغه د جړا وجه علماء لیکلي ده. وای موسی علیه السلام په جړا شو، بیا وویله چې زمانه وروسته یو نبی راغی، هغه نبی داسې نبی دی چې د هغه امت زما د امت نه وروسته راغلی دی، لیکن د هغه امت به زما د امت نه هم مخکې چې کوم دی جنت ته داخلیږي. او بیا وویل داسې نبی زما نه وروسته پیغمبر راغلی دی، لیکن داسې نبی دی چې د هغې نبی امتیان به ډېر په کثیر تعداد کې وي، زما د امت نه به هم زیات تعداد کې د دغه پیغمبر امتیان وي، او زما د امت نه به هم زیات تعداد کې د دغه امت پیغمبران دا چې کوم دی جنت ته داخلیږي. د شپږم اسمان نه مخکې سفر هغه چې کوم دی وشو. اوم اسمان ته نبی علیه السلام ورسېدو. اوم اسمان کې دروازه باندې سوال او جواب نه وروستو نبی علیه السلام ته دروازه کولاو شول. پیغمبر علیه السلام اوم اسمان ته ور داخل شو. اوم اسمان باندې ملاقات د حضرت ابراهیم علیه السلام سره وشو. د ابراهیم علیه السلام الفاظ داو و مرحبا بک من ابن و نبی، دورته هم الفاظ داو مرحبا دی تا د پاره ای زما زویا او ای نبی، ستا د پاره دی خوش آمدید وي، تا د پاره دی مرحبا وي، ستا راتلل چې کوم دی مبارک دی. اوس حضرت ابراهیم علیه السلام ورته هم د خپل زوی الفاظ استعمال کړل، او حضرت آدم علیه السلام هم باقي ټولو انبیاء کرام ورته ضرور الفاظ هغه استعمال کړي دي. چونکه حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا چې کوم دی د نسل ابراهیم علیه السلام ته رسېدلی دی، دا د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه دی، ځکه ورته هغه هم چې کوم دی خپل زوی ویلی دی. اوم اسمان نه وروستو بیا چې کوم دی نبی علیه السلام هغه ته چې کوم دی هلته واقعات ډېر دي، تفصیلي واقعات دي منځ کې، لیکن هغه به چې کوم دی موږ مختصر کو. بیا نبی علیه السلام وایي ما اچانک وکتل چې ما ته سدرة المنتهى مخې ته شو، دینه مخکې بیت المعمور، اچانک ما وکتل ما ته بیت المعمور چې کوم دی مخې ته شو. او بیت المعمور هغه و چې ابراهیم علیه السلام هغې ته ډډه وهلې وه. او ما تپوس کو چې دا څه شی دی؟ ما ته ویل شو دا بیت المعمور دی.
او بیت المعمور دا چې کوم دی په اسمانونو کې زمونږ د بیت الله شریف مخامخ بالکل چې کوم دی نو یو کور دی دغه شان. دلته په دنیا کې مونږ د بیت الله شریف طواف کوو، هلته کې د هغې نه چې کوم دی نو فرشتې طواف کوي. وای ما ته وویل شول چې په دې ځای کې د بیت المعمور نه روزانه 70,000 فرشتې طواف کوي، او کومه فرشته چې یو پیر طواف وکړي د قیامت د ورځې پورې به دوباره د هغې نمبر بیا چې کوم دی نو نه راځي. او روزانه 70,000 فرشتې د دغه بیت المعمور د هغې طواف کوي. د دې نه وروسته بیا نبی علیه الصلاة والسلام سدرة المنتهى ته ورسېدو. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى. سدرة المنتهى نبی علیه الصلاة والسلام فرمای اچانک مو قتل د الله په حکم سره سسزونو چې کوم دی نو هغه پټ کو. د حضرت سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راځي وای دغه پټون کې سيزونه دا د سرو زرو پروانې وي چې د سرو زرو پروانو هغه چې کوم دی نو پټ کو. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمای داسې پروانې دومره ښایسته چې د هغې حسن هیڅ څوک چې کوم دی نو نشي بیانولی، د هغې غټې غټې وزرې او داسې ښایسته چې بالکل د هغې حسن د هغې ښایستهوالی څوک چې کوم دی نو بیانولی نشي. او د هغې تعین هغه چې کوم دی نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دغه روایت کې کړ چې د سرو زرو پروانې وي. بیا د هغې نه وروسته د الله رب العزت سره ملاقات وشو د نبی علیه الصلاة والسلام. دا ملاقات د نبی علیه الصلاة والسلام په حالت بیداری کې د الله تعالی سره شوی دی. دې باره کې د علماو اختلاف دی، ځکه روایات پکې مختلف دي چې آیا د الله تعالی سره دغه ملاقات دا چې کوم دی نو د زړه په سترګو شوی دی، آیا الله تعالی لیدلی دی او که نه، که په دې سترګو باندې شوی دی، د سر په دې سترګو باندې شوی دی، که د الله تعالی نور یې لیدلی دی. دې باره کې چونکې روایات مختلف دي نو د علماو هم په دې کې اختلاف دی. د حضرات صحابه کرامو هم په دې کې اختلاف و. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها انکار کوي چې په دې جبو باندې په دې سترګو باندې الله تعالی نه دی لیدلی، لیکن حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، جمهور صحابه، جمهور تابعین، تبع تابعین او علما هغه د دې خبرې قائل دي چې د الله تعالی سره ملاقات هغه چې کوم دی نو په دې سترګو باندې شوی دی. حالت بیداری کې په دې سترګو باندې د الله تعالی سره ملاقات شوی دی. کله چې ملاقات وشو د الله تعالی سره، بیا د الله تعالی طرف د 3 تحفې میلاو شوې. یوه تحفه ورته هغه چې کوم دی نو د 50 منځونو میلاو شول. 50 منځونه دا تحفه چې کله نبی اسلام واغستله واپس یې را روان دی. شپږم اسمان کې د موسی علیه السلام سره ملاقات وشو. موسی علیه السلام ته تپوس کوي تا ته څه میلاو شو د خپل رب د طرف نه؟ وایي ما ته 50 منځونه میلاو شول. موسی علیه السلام وایي ما خپل قوم ازمایلی دی، زما قوم هغه چې کوم دی نو کم پې فرض منځونه هغه یې نه دي پوره کړي، ستا قوم او ستا امت به هم چې کوم دی پوره نه کړي، لاړ شه الله تعالی ته د تخفیف سوال وکړه. نبی علیه السلام دوباره راغی، الله تعالی ته د تخفیف سوال وکړو، 5 منځونه کم شول. واپس کې چې کله راغی موسی علیه السلام ته بیا تپوس کوي څه چلو شو؟ وایي 5 منځونه کم شوله. ولاړ شه نور پې کم کا. بار بار بتلو 5 منځونه به کمېدل، بیا به راتلو موسی علیه السلام به بیا لیږو 40 شول، 35 شول، 30 شول، 25 شول، 20 منځونه شول، 15 شول، 10 منځونه شول، 5 منځونه چې کله پاتې شول موسی علیه السلام ورته بیا لاړ شوی دا پې هم کم کا. لیکن نبی سم وایي سألت ربي حتى استحييت، ما چې کوم دی نو د نبی ما د الله تعالی نه دومره سوالونه وکړله، دومره پیرې مې مطالبه وکړل د تخفیف، اوس ماله نور حیا راځي، نور چې کوم دی نو نشم کولی. دغه 5 منځونه نبی علیه السلام ته یو دا تحفه میلاو شول. په دغه وخت کې ورته الله رب عزت وفرمایل چې څوک دا 5 منځونه کوي نو منځونه په شپه او ورځ کې خو 5 دي، لیکن د دې ثواب هغه د یو منځ په 10 باندې دی، نو د 5 منځونو ثواب دا به په 50 باندې میلاویږي. چې نبی علیه السلام فرمای، نبی رسول او فرمایل الله تعالی او فرمایل چې څوک 5 منځونه کوي ثواب به د 50 منځونه وي، چې د الله حکم هم هغه چې کوم دی مات نشي، او د پیغمبر سوال دغه مطالبه هم پوره کړله. او دویمه تحفه هغه د سورة البقره اخرنی آمن الرسول نه آیتونه میلاو شول. او دریمه تحفه دا میلاو شول چې کله ستا امت هغه ګناه کبیره نه کوي نو دغه ګناه کبیره دغه کله نه کوي نو زه به ول چرته هم همیشه د پر عذاب نه ورکوم، چې تر څو پورې شرک نه کړي زه به د عذاب نه ورکوم د ګناه کبیره په وجه باندې.
یعنی گناه کبیره به یا به په توبه سره معاف کیږي یا چې څه وخت هغه په جهنم کې کله عذاب ورته میلاو شي بیا به راوځي، لیکن کافران دا به همیشه دپاره هغه چې کوم دی نو په جهنم کې وي. خو د دې امت دا به چې کوم دی نو الله رب العزت هغه چې کوم دی نو همیشه په عذاب کې نه مبتلا کوي تر څو پورې چې دوی شرک نه وي کړی. او بیا د هغې نه وروستو نبی علیه الصلاة والسلام په جنت جهنم مختلف حالات هغه چې کوم دی نو وکتل. انشاءالله وخت پوره دی نو د هغې د وجې نه دا واقع د دې ځنه مخکې به مونږ پر روانه جمعه باندې بیا بیانو انشاءالله. هغه مخکې نبی علیه الصلاة والسلام څه لیدلي دي او څه شوي دي واپسۍ کې چې کله راغلل څه وشول دا به انشاءالله که وخت و او آینده دپاره ژوند و او څه عذر نه و نو انشاءالله پر روانه جمعه باندې به بیان کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کوئ.